د رسول الله مبارک څومره تقاریر چې دي نو هغه یو تقریر داسې نه دی پاغي کې چې هغه د تقوا د خبرو نه خالی یا د رسول الله مبارک کوم زندگی چې دا نو د رسول الله مبارک د زندګۍ یو پهلو داسې نه ده چې هغه د رسول الله مبارک د تقوا نه خالی څنګه چې رسول الله مبارک زندگی تیر کړی دا او په کومه طرز او انداز باندې په کومه طریقه باندې رسول الله مبارک زندگی تیر کړی دا نو په هر یو انداز او په هر طریقه کې د رسول الله مبارک د الله تعالی نه ورا او تقوا هغه بخامخه د رسول الله مبارک په دغه طریقه کې پرته وي کوم انسان چې د الله تعالی نه یریږي همیشه د پاره د زړه هغه الله تعالی طرف ته متوجه ہے نو دې بیا چرته هم د دین خلاف کار نه کوي د زړه دا نه غواړي چې راز دې دا کار وکما چې زمانه دې د الله تعالی رسول خفشي او زمانه دې الله تعالی خفشي بیا چرته هم د دې انسان زړه هغه طرف ته نزي دغه وجه رسول الله مبارک فرمایي چې کله هم تاسو یو کار کوئ کله تاسو عبادت کوئ یا یو بل داسې کار کوئ د معاشره کې هغه د خپل ژوندۍ د تیرولو یو کار داسې تاسو کوئ نو په هر وخت کې تاسو په داسې طریقه سره دا کار ادا کوئ چې په ځل کې دا تصور راولي په ځل کې دا خبره قائمه ساتي چې په دې وخت کې ماته په دې وخت کې زه الله تعالی ته ګورم او الله تعالی ماته ګوري نو چې د کوم انسان په ځل کې دا خبره قائمه پرته چې الله تعالی ماته په دې کار کې ګوري زه الله تعالی ته په دې کار کې ګورم ها او کدا سي نشي کولای تاسو چیرې زه خو الله تعالی نینه ما نو پزله کې خامخا دا تصور راولي چې کزا الله تعالی نینه ما نو ما خو یې نه کنه یو کار ز کومه نو کزا الله تعالی نینه ما نو الله تعالی خو ما یې نه کنه نو بیا به د انسان پزله کې یاره پرتای نو دا انسان به بیا چې کوم کار کوي نو هغه به د شریعت مخالف نه هغه به د دین مخالف کار نه د دې وجنه الله تعالی فرمایي په قران مجید کې یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته تاسو ویریږئ د الله تعالی نه اے بندګانو مؤمنانو تاسو د الله تعالی نه ویریږئ د الله تعالی نه پزان کې ویره پیدا کړو په خپل زړونو کې هم تقوا پیدا کړئ تقوا وایستا تقوا ویل کېږي پرهیز ته پرهیز معنی مونږ د دې وجه نه کوو چې انسان بیمار دی نو دته ډاکټر ویلی چې رته به دا پرهیز کې دا پرهیز بکې کدا پرهیز دی نه کاو نو ته بیا خ بیماریږي دا پرهیز چې کوم نه دی او منه ده منه دغه خوراکونو نه یو منه ده د دې وجه نه د تقوا معنی به مونږ دا کوو چې پرهیز انسان پزان کې پیدا کی د غلطو کارونو نه د غلطو کارونو نه منع پزان کې پیدا کی نو کدا انسان بیا په اجتماعي ژوندۍ کې دی نو ام بد د پزله کې بیا د الله تعالی نه یره پرتای او کدا انسان بیا په انفرادي ژوندۍ کې دی نو د پزله کې به د الله تعالی نه یره پرتای د پزله کې به تقوا پرتای نو دا انسان به بیا چرته هم داسې کار نه کوي چې پاغي باندې الله تعالی او د الله تعالی رسول خپکی الله تعالی قرآن مجید کې و فرمایل یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته اے مومنانو بندگانو تاسو د الله تعالی نه ویریږئ
او یره په داسې شان سره اختیار کوي څنګه چې د الله تعالی حق دی، د الله تعالی د شان سره مناسب هغه شانتي یره په ځان کې پیدا کوي. یری چې کوم دی هغه په دوه قسمه باندې یریدل، په زړه کې خوف راتلل. یو خو داسې چې انسان هغه د چانه یریږي، نو د هغه د ظلم د وجې نه به یریږي دا انسان، چیرې که دا کار زه کومه نو دا پلان کې سړی چې کوم دی په ما باندې کېدی شي ظلم وکړي، زما مخالفت وکړي، نو هغه کار انسان بیا نه کوي. او یو یره داسې ده چې ته یریږي هم خو په زړه کې د هغه انسان عظمت هم پروتي، په زړه کې د دغه انسان تعظیم هم پروتي. لکه مثال کې طور باندې انسان چې کوم دی هغه د خپل پلار نه یریږي، د خپل والدینو نه یریږي انسان، نو د پلار دا یره چې کومه ده دا داسې نه ده چې د پلار نه څوک یریږي چې د پلار تعظیم به نه کوي یا به د پلار قدر نه کوي. د ته پته ده اوس مثال کې انسان چې کوم دی هغه د مار نه یریږي، د مار نه یریږي، نو ځکه یریږي چې اسنه د مار ماله ټک رانی په زړه کې د دې مار حیثیت نشته دی، په زړه کې ستا عظمت نشته دی د مار، یا یو لړم دی یا سپی دی، ته د دې وجې نه یریږي اسنه چې دا ما وخوري ما باندې چک ونه لګي، د دې صرف د دغه وجې نه یریږي انسان. د دې نه د استاد نه سړی یریږي یا د پلار نه سړی یریږي، نو هغه ته دا پته ده د انسان ته چې زه د نه دې وجې نه یریږم یا ماله دا د دې وجې نه سزا راکوي چې دا په ما باندې ظلم نه کوي، دا ما ښه کار طرف ته راغواړي، ښه کار طرف ته مې رابلي. نو د انسان د زړه نه هغه عظمت او تعظیم چې کوم دی هغه نه لرې کېږي. دغه شانتې ویره لکه څنګه چې انسان د پلار نه یریږي، دغه شان ویره د الله تعالی نه پکار ده چې د الله تعالی عظمت انسان د زړه نه ونه باسي، دغه عظمت په دې زړه کې پروتي او انسان د الله تعالی نه ویری. دغه د الله تعالی حق تقاته دغه د دې چې کم دینو شاندار معنا ده. کومو اکابرو چې زمونږ زندګۍ تیری کړې دي، کومو مشرانو چې زمونږ زندګۍ تیری کړې، هغه په داسې طرز او په داسې طریقه سره خپل زندګۍ تیری کړې دي چې هغه په هر وخت کې د الله تعالی نه ویره ساتل لپاره کې. تاسو له آسان مثال درکو، یو ځای داسې دی چې پاغي کې کیمرې لګېدل دي، پاغي کې کیمرې لګېدل دي. مونږ تلو اسلام آباد کې هلته کې یو ځای او میټینګ وغه کې زما سه یو بل مرګره وغه ما ته وی دلته کې خوغه دي چې په اول ځل باندې تلو دي چې یو خصوصي ځای ده، نو هغه ما ته وی ګوره په دې ځای کې داسې تک پکار دی، داسې تلل پکار دی چې ګوره په هر ځای کې کیمرې لګېدل دي. زمونږ ویډیو کې دا ویډیو چې کوم دا په کمپیوټر کې چې کوم نه په سکرین کې سیو کیږي، دا ویډیو داسې تک پکار دی، داسې انداز اختیارول پکار دی چې هغه زمونږ د بدنامۍ سبب نه ګرځي. ما بالکل او دا خو کیمرې لګېدلې، خو ما ته په دې ځای کې وسو د دې وجې نه داسې تک کې داسې انداز اختیاري چیرې ما ته کیمرې لګېدلې د دنیا، هو ستا په سر باندې د الله تعالی د طرف نه هر وخت غټه کیمره لګېدلې ده. ستا د زندګۍ یو لمحه یو سکند چې کوم دی هغه د الله تعالی په هغه کیمره کې سیو کېږي. او دا صرف دا نه ده چې ته یو ځای ته ځې جو په تا باندې هغه کیمره راځي، هغه ستا په اجتماعي زندګۍ کې هم او په انفرادي زندګۍ کې هم که ته د دنیا په یو کیمره کې راونیولی شي، ته په هغې کې مجرم ثابت شي، نو د دنیا قانون د خدا دی چې خامخا تعالی به یو میاشت سزا درکړي، جیل ته به دې واچوي.
نو زیاتو نه زیات 6 میاشتې کال سزا بدله درکړي ځه بیا به اخلاص کی بیا به پریدي خو هغه کومه لویه کیمره چې زما استا په سر باندې لګېدل دا الله تعالی د طرف نه چې کومه کیمره لګېدل او زمونږ د پوره ژوندۍ هلته کې سیو کیږي نو دا الله تعالی نه به بیا مونږ څنګه خلاصي اوس مثال کې تاسو که خیال وکئ نو انسان چې کله تاڼې ته لاړ شي یا یو داسې د جج مخې ته ودرېږي د پولیس افسر مخې ته ودرېږي نو هلته کې غلط کار نه کوي دا یا د صدر مخې ته ولاړي گورنر مخې ته وزیر اعظم وزیر مخې ته ولاړي نو دا انسان داسې ولاړي چې دا غلط کار نه کوي یا بې ادبي نه کوي وجه څه ده وجه دا ده چې که چېرته بې ادبي وکړي دا نو بیا خو به خامخا کړی لاس تر د غورځېږي او دی به جیل ته ځي نو چې انسان د دنیا د مشرانو مخې ته د دنیا د یو افسر او د دنیا د یو صدر او وزیر اعظم مخې ته هغه داسې ولاړي چې غلط کار نه کوي نو د الله تعالی مخې ته داسې ودرېدل پکار دي چې په هر وخت کې زمونږ سره الله تعالی را سره دی په ذهن په دې زړه کې هر وخت دا خبره مضبوطه ساتل پکار دي دا تصور پکار دی چې انسان غلط کار کوي او دې په زړه کې دا خبره قائمه ساتي چې الله تعالی ماته ګوري په دې وخت کې انسان غلط کار کوي د په ذهن کې دا راشي چې زه دا کار کوم او الله ماته ګوري الله تعالی په دغه وخت کې مال سزا را کولې شي د دینه بعد مال سزا را کولې شي زما بچول هم سزا ور کولې شي دا ټول هر څه چې کوم نه دا الله تعالی په لاسو کې دي دا الله تعالی په قبضه قدرت کې دي په هر وخت کې الله تعالی مال سزا را کولې شي انسان به بیا چرته هم دغه غلط کار نه کوي خو که چرته د په ذهن کې د په زړه کې دا خبره زما استاد ذهن ته نه راکوزه شو اسی مونږ په د پاسه تیریږو چې الله مونږ ته په هر وخت کې ګوري الله تعالی په هر وخت کې زمونږ سره حاضر دی کاغه زه یو بندې کمرې ته ولې نه نوځم یو داسې ځای ته نه نوځم چې په هغې کې زما هیڅ څوک نشته دی خو الله تعالی زما استاد سره دی هغه کیمره زما استاد په سر باندې پټ ده نو انسان نو دا خبره اسی مونږ کوو زمونږ په سر تیریږي خو چې کله بیا انسان داسې یو موقع راشي او دا انسان د دغه کار نه منی نشي نو د چې کوم نه نو د په سر باندې اصل خبره تیر شو ده دا یقین نشته چې الله تعالی ما ته ګوري او الله تعالی په دی وخت مال عذاب را کولې شي تقوا ویم دغه سیستا چې انسان په ځل کې داسې یو تصور پیدا کی دا خبره قائمه او دایمه ولري چې کزه یوازې ژوند تیروم او کزه د خلکو په منځ کې ژوند تیروم خو په هر وخت کې الله تعالی ماته ګوري او دا پریزو کې د انسان چې دا غلط کار کوم نو سنه چې الله تعالی زمانه خپش یا د الله تعالی رسول زمانه خپش یو دوه درې مثالونه دل کوم تاسو ته ذهن ته بیا خبره کوزه شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داغه په زمانہ کې دور خلافت کې هغه به همیشه کله چې بشپشوا نو د شپې باغه په خپل علاقه کې په خپل محله کې هغه چکر لگاو غش وکاو یو ځل روان دی د کور په خوا باندې تیر شو نو دا کور نه شور را روان دی نو دی غلی ودرېد دغه دیوال خواته دروازې خواته غلی ودرېد چېرې دا شور د څه دی نو بهر ته دا خبرې راتلې چې یو لور وه په دغه کور کې او یوه مور وه نو مور ورته وایي په دې شودو کې اوبه واچوه او لور ورته وایي نه په دې شودو کې زه اوبه نه اچوم عمر رضی الله تعالی عنہ منع فرمایل در دینه چې تاسو به دوکه نه کوئ نو مور ورته وایي عمر اوس دلته کې چرته دی عمر خو تا تر شپې نه ګوري او عمر رضی الله تعالی عنہ بهر ولاړ دا پوره قصه اوري وی عمر خو تا ته ګوري نه وی که عمر راته نه ګوري نو د عمر رب خو راته ګوري کنه عمر راته نه ګوري
نو د عمر رب خو ما ته ګوري که نه، زه به بیا د عمر رب له څه جواب ورکوم؟ دغه د تقوا اعلی مرتبه ده چې په هر وخت کې د انسان په زړه کې د رب ویره پرته وي، دقې ته ویلی کېږي تقوا. عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه ځای نه سیده لاړ خپل کور ته، او کور ته چې څنګه ورسېده نو خپلې بیبي ته وفرمایل چې لاړ شه او دغه کور دی نشانې پې لګولی و چې دغه کور ته لاړه شه. او د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی و عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ لاړه شه او د دغې کور د دې مور نه تپوس وکړه چې دغه جینۍ ورکړل ده او که نه ده، چاته په نکاح باندې ورکړی شو ده او که نه ده. که نه یې ورکړی شو نو ته لاړه شه او زما دې زوی له یې وغواړه چې زه یې د دې سره نکاح وکړم او د دې سره یې واده وشي. وی هغه خو د ګډو او د بیزو کور دی چې د کم کور نه شوده خرڅېږي، خامخا په هغې کې به ګډې بیزي غواګانې به نو چې د هغه کور جینۍ څنګه مونږ د خپل کور ته راولو؟ وی دې ته مه ګوره، د هغې په زړه کې چې کوم دی د الله تعالی نه ویره پرته ده او د هغې په زړه کې تقوا پرته ده، ځکه ته لاړه شه او د هغې جینۍ وینا وکړه چې زه یې خپل زوی له واخلم. د هغه جینۍ په نسب کې بیا د هغې په نسب کې د هغې په نسل کې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې لوی تابعی دی هغه پیدا شو، انقلابی شخصیت دی، په دنیا کې یو انقلاب راوستی، داسې لوی شخصیت دا ولې پیدا شو؟ وجه څه وه؟ چې د هغې په زړه کې د خاوند په زړه کې ځکه چې د عمر زوی نو خامخا تقوا به پکې وه. او بیا دا جینۍ داسې وه چې د دې په زړه کې د الله تعالی نه ویره پرته وه، نو هم خاوند تقواداره دی هم ښځه تقواداره ده. د هغې په نسل کې بیا عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه داسې انقلابي شخصیات پیدا شو چې کله عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه داسې سړی د هغې په نسل کې پیدا شو چې هغه به هره ورځ کپړې بدلولې، هره ورځ به کپړې بدلولې او داسې ناشنا ناشنا کپړې به اغوستلې، داسې ناشنا چې په پوره دنیا کې به د چا دومره قیمتي سوټ نه و، دومره قیمتي جوړه به نه وه د چا، او داسې یو جوړه چې به یو پیر واغوسته نو هغه به بیا دوباره نه اغوسته. داسې شاهانه زندگی هغه تیروله. خو چې کله هغه ته خلافت ور په سر کړی شو، کله هغه بادشاه شو د هغه ځای، د هغه ځای بادشاه شو نو کور ته راغی او خپلې ښځې ته وویې فاطمې ته جوانه جینۍ یې، ته جوانه جینۍ یې، ته داسې چل وکړه چې ما ته اوس د مسلمانانو خلافت را په سر کړی شوی، ته داسې چل وکړه که ته غواړې او په زړه کې دې یي نو زه به تاله طلاق درکړم او ته د بل چا سره واده وکړه. وجه دا ده چې زه ستا ته نه وزګارېږم، تا ته نه وزګارېږم، زما کارونه چې کوم دی هغه ډېر زیات شو. وی چې کله بادشاه نه وي نو ما ته دې وی چې ته زما ښځې، او چې کله اوس ته له بادشاهت الله تعالی درک نو ما ته وی چې زه له طلاق درکوم. وی نه داسې چرته نشي کېدی، همیشه او تر قیامته پورې به زه ستا سره اوسېږم، زما حق که ته ادا کې او که نه ادا کې ما تا ته خپل حق چې کوم دی هغه معاف کړی دی، زه به ستا سره هغه شانته کې اوسېږم. وی ښه چې بیا زما سره اوسېږې، ګوره د بادشاهت نه مخکې څنګه زندگی ده او د بادشاهت نه بعد څنګه زندگی تیری، چې زما سره اوسېږې نو بیا به داسې چل وکړې ستاسې کم سامان دی، کم سره زر دي، کمې کپړې دي، هغه ټول به راوالې او کې به دی او زه به بیت المال ته ویسم، زه به د حکومت خزانې ته ورچوم. هغې ټول سره واغسته د کروړو روپو سامانونه، او عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه ما خپلې کپړې او څومره سامانونه چې هغه هم راواغسته او د بیت المال خزانې ته ورواچول، بیت المال ته ورواچول، د حکومت خزانې ته هغه وقف کړو. بیا داسې زندگی تیروله. یو ورځ چې کوم دی د جمعې په ورځ باندې مسجد ته راغی، د جمعې په ورځ مسجد ته راغی نو داسې رپېده،
خلکو ته تاسو کې حضرت تاسو ولې څه مسله ده لګ لیټ هم رااله وی وجه دا ده چې زما دغه یو سوټ دی دغه یو جامه مې ده دغه یو جوړه مې ده زلاړه ما باتروم ته ما ول امبل دا کپڑے مې ښاشه وي نو چې کله مې دا مال امبل نو دا کپڑے مې وینځلې او په باتروم کې مې ټک والے باتروم کې مې ته غوبو وېسته نو بیا مې واغسته نو هغه کپڑے لمدیم دی او زما یخنیم کیږي نور دی وجنا په ما باندې نا وخت شو داسې شخصیات د چا په نسل کې پیدا شو داسې انقلابی شخصیات چې هغې د دنیا رخ بدل کړ چې هغې دنیا ته یو اسلامي نظام ورکړ چې هغې د حکومت طرز او طریقه راوښودله موږ ته چې په داسې طریقه سره اوس نن سبا د نننۍ زمانې بادشاه هغه به دومره تقوا اختیار کړي هغې کې په یو وزیر کې په یو گورنر کې دومره تقوا شته نظام په قانون سره نظام جوړیږي په قانون سره نظام جوړیږي خو ها د کم زینه چې دا قانون را پاس کیږي چې هغه قانون چلول والا خلک هم داسي چې په هغې کې څه ناڅه د الله تعالی نه ویره خوي که په هغې کې څه ناڅه د تقوا خوي که نه د هغه په زړه کې د الله تعالی نه یره خوي که نه چې زما نه به الله تعالی تپوس کوي سبا مونږ خو داسې حد ته رسېدلي یو ګوره داسې حد ته کتاب کې مې یو واقعه لیدله چې یو کس هغه مسافر و هغه راغی ټیکسي وکړله او د ټیکسۍ نه بعد چې کوم نه خپل سامان هر څه یې کېښودو په ګاډي کې چې کله د هر څه کېښودو بیا روان شو نو کله چې د پولیسو چاونۍ ته ورسېد پولیسو ګاډی ودراوې صبر وکړه ستا چې کوم دی نو مونږ تالاشي اخلو تالاشي ولا چې واغسته سامغه وی لکه زما سامان چې کوم دی په ایرپورټ کې کسٹم هغه کتلې دی زما سامان صفا دی په دې کې سم نشته دی وینا نه خیر دی دا خو مونږ به چې کو ګورو به نو هغه چې وکتل داغه په جیب کې چې 100 روپۍ وي هغه ته واغسته وي وځه د دې انسان په ځل کې چې یاره وي نو ته به ولې دا چل کاو او باغی پسې بل دا لیکل و دا خبره چې یو کسو داغه نه ګډ ورک شوی ګډ ته ورک شوی ګډ د سړی ډیر وګرځید راوګرځید خو ګډې معلوم نه ک بیا د لاړ تانی چې کله تانی ته لاړ نو هلته کې پولیسو ته ووایي چې زه د تاڼهدار سره میلاوېږم وی تاڼهدار هلته کې دننه خپله کمره کې ناست دی ورشه چې کله تاڼهدار د کمرې ته ورته دروازې کولاو کړو نو د هغه ګډ د تاڼهدار د کټ خپې ته تړلی شوی په خندا شو او د هغه ځای نه چې کوم دی راووت او راغی وی ها څه خبره ده ته وی خبره دې څه وه خبره مې حل شو بس مسله مې وخوږه حل شو یو سم نشته نو ګوره د دې انسان په زړه کې چې یره وې انسان په زړه کې چېرې ته به دا کار ولې بیا کولی خو زمونږ په زړه کې چې کوم دی د الله تعالی نه ویره نشته دی دغه ویره چې کوم ده دا به د الله تعالی نه په هر وخت کې پیدا کول پکاري نو قصه مې درته کوله بله چې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په داسې ښځې په نسل کې پیدا شو چې هغه یو چرواهنه وه ګډې بېزې به یې ساتلې خو صرف او صرف د هغې په زړه کې چې کوم دی تقوا وه د الله تعالی نه ویره پرته وه د هغې په زړه کې د دې وجې نه وله الله تعالی داسې لوی منصب ورکړ چې د دومره لوی صحابي د دومره لوی صحابین ګورې وګرځوله چې د هغې صحابي په حوالې سره رسول الله مبارک فرمایي چې که چېرته زمانه بعد دنیا ته پیغمبر راتلو والا وی نو عمر رضی الله تعالی عنه راغلی دا د څه وجه وه دا وجه هم صرف دغه وه چې د دې جنۍ په زړه کې تقوا پرته وه دې جنۍ داسې زندګي تېروله چې هغه د تقوا نه ډکه زندګي وه خپلې زندګي به داسې جوړو مونږه چې که هغه انفرادي زندګي ده او که هغه اجتماعي زندګي ده خو زمونږ او ستاسو زړونه به همیشه د الله تعالی نه یریږي د الله تعالی ویره زمونږ او ستاسو په زړونو کې همیشه پرته وي
نو دغه انسانان به بیا همیشه د پاره کامیاب وي. دی به بیا غلط کار طرف ته د سر نه لاس اوږدوي نه، چېرې الله تعالی ما ته ګوري او که زه دا کار کوم او الله تعالی ما باندې په دې وخت کې په ما باندې عذاب نازل کړي، زه به څه کوم؟ دقې ته ویلی کېږي تقوا. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مونږ چې د چا په مذهب باندې یو، ډېر لوی سړی تیر شوی دی، لوی عالم تیر شوی دی. هغه یو ځل چې کوم دی د کور نه ووت بهر روانو، د کور نه ووت بهر روانو، نو په لاره کې یو بوډۍ ښځه ناسته وه او هغې یو کس راګیر کړی و، نصیحت یې ورته کاو. نصیحت یې ورته کاو، وی ګوره داسې چللی چې په ځان کې چې کوم دی تقوا پیدا کا، په ځان کې دین راوله. دا چې هغې وي زه خو چې کوم دی دین کومه، زه تقوا په ما کې شته دی، زه د الله تعالی حکمونه منمه، نور څه وکړمه؟ دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې په خوا تېرېږي. نو بل یو کس راغی، دا خو ډېر زیات بزرګ انسان نه او تا راګیر کړی دی. نو بوډۍ ورته وایي دا او که نه دا ډېر بزرګ دی، دا خو امام ابو حنیفه دی. ابو حنیفه دی چې د ماسخوتن په اودس باندې د سحر مونځ کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا خبره واورېده چې او دا خلکو خو زما دا ګمان دی د خلکو په زړونو کې چې دا رښتیا که څه د ماسخوتن مونځ د ماسخوتن په اودس باندې د سحر مونځ کوي او د کېږي نه د شپې. دی کور ته راغی او د هغې نه بعدې دا خبره په ځان باندې لازمه کړله، د شپې به هغه عبادت کاو خو لږ وخت په اوده کېده. نو چې انسان اوده شي بیا خو اودس ماتېږي که نه، نو هغه لږ وخت اوده کېدل چې کوم و هغه یې پرېښوده، هغه یې پرېښوده. وی د خلکو په زړونو کې زما دا ګمان دی چېرې دی د ماسخوتن په اودس باندې د سحر مونځ کوي او زه خو داسې نه یم. د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا امام ابو حنیفه دغه لار اختیار کړله چې د ماسخوتن په اودس باندې به د سحر مونځ کاو. داسې تقواداري، داسې د الله تعالی عبادت په داسې انداز سره هغې وکاو او خوب یې نه و، خوب یې بلکل نه و. د شپې به هم اوده نه شو او سحر به بیا طالبانو ته درس کاو. نو چېرته د غرمې ټیم به لږ شانتي اوده شو، لږ شانتي به اوده کېده او بیا به مازدیګر ماسپښین بیا را پاسېده. نو په دې دوران کې چې کوم دی یو سړی راغی، دی وخوت بره خپل کور ته او دی سترګې ورلې اوده شو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خوب یې نه دی کړی، ګوره پوره شپه ویښ دی، سهار یې درس ورکړه طلباو ته، دغه لږ وخت دی چې په دې کې دی آرام کوي. یو کس راغی دروازې یې وټکوله، دروازې چې وټکوله دی را پاسېد. بی ورته وایي سمله مه را پاسه، سړی به ولیږو مونږ ستا خو دغه لږ ټیم دی په دې کې ته خوب کوې او نور ستا خوب خو نشته، ته اوده شه آرام وکړه. وی نه خیر دی زه ورځم، چا به ضروري کار یي څه د مسلې تپوس به کوي. هغه راغی سړی دروازې وټکوله، دی راووت بار ته وی ها ملګریه ستا څه مسله ده؟ وی جي مسله خو مې په ذهن کې وه خو چې دلته رالم نو مسله نه هېر شو، مسله نه هېر شو. زه وی ټیک ته لاړ شه، مسله چېرته کله یاده شي بیا راشه زما خواله. دی روان شو، بیا لاړ. بیا امام ابو حنیفه راغی، سترګې پټې شوې، اوده شو. لږ وخت پس دی بیا راغی، دروازې یې وټکوله. چې کله بیا راغی نو امام ابو حنیفه بیا را پاسېد، بیا دروازې له راغی. چې کله دروازې له راغی نو ها ملګریا مسله ته یاده شوه که نه؟ وی جي مسله خو راته یاده وه خو چې څنګه ستاسو د کور ته راننوتم نو په دغه وخت کې نه هېر شو. وی زه ټیک شو لاړ شه، یاد یې که بیا که دا زه وې یا بل څوک وی نو دا سړی به 2-3 څپېړې والی م چې لکه خدای دې غرق مه که. دغه څو منټه زما د آرام وخت دی، ته چې کوم دی راځي بار بار مسله به دې مسله نه یو ته راځي او زما آرام خرابوي. وی لاړ شه ملګریا او مسله دې یاده که چې یاده شي بیا راشه بیا ماته ووایه. ګوره دومره صبر وې، داسې زندګي. دی لاړ، څه وخت بعد بیا راغی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اوده شوی دی، بیا یې دروازه وټکوله. بیا چې کله را پاسېد وی ها ملګریا مسله دې ته یاده شوه که نه؟ بیا او مسله راته یاده شوه. مسله دا ده چې کله انسان ګوره مسلې ته غوږ کېدی چې څنګه مسله، کله انسان ډک بول وکي، میتیازي وکي انسان،
نو د دې انسان د امتیازي خوږی دی او که ترخی انسان د امتیازي خوږی دی او که ترخی. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وته وی ګوره دا که بل څوک وی یا زه وی یا بل وی څوک وی وی چې راځه چې بودې زما او لګې د من دې وسکم ته وسکه نو ماته به مسله معلوم شي او تا ته به مسله معلوم شي. یو چمچ چې کم نه ته وسکه نو ته به هم پوه شي چېرې دا خوږی دي که ترخی دي او ماته به هم پته ولګي. ګوره دومره تنګ کړی دی د هغې باوجود وله څه جواب ورکوي د هغې باوجود وله دومره په بهترین او ښایسته انداز کې وی کله چې د انسان ډک بول وکړي که نه نو په دغه وخت کې چې کله دا تازه نرمي نو په دغه وخت کې دا خواږی او چې کله دا وچ شي نو بیا تارخه شي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې کله دا تازه نو په دغه وخت کې دی له مچان راځي او مچ همیشه دپاره خوږ څیز له راځي او چې کله دا وچ شي نو بیا مچان دی له نه راځي. وی ټیک شو بالکل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زنده‌باد او زه مرده‌باد تا وګټله او ما وبیلله. وجه څه وه؟ دا څه مسله نه ده دا څه مسله ده چې څوک یې پوښتنه کوي خو زه په دې کلي کې د ټولو نه غټ مخالف ستا وم. نو په یو ځای کې ناستو په مجلس کې هلته کې خلکو ووایي چې امام ابو حنیفه ډېر لوی فقیه دی او ډېر صبرناک انسان دی او ډېره لویه تقوا ده په دې انسان کې په امام ابو حنیفه کې. نو ما ورته ووایي چې زه مړه هغه خو داسې سړی دی هغه داسې دی که نرځئ ګورم زه اوس یې تاسو وګورئ. نو ما ته دا مسله دا 2-3 ځله ښه یاده وه چې راتلم به ستا خواله خو ما وی چې زه د دا صبر چیک کما زه د دا تقوا وګورم چې بده کې تقوا څومره ده. نو د دې وجه نه ته پاس شوې او زه پیل شوم او د هغې لاس یې ښکل کړه په خپو باندې ولا سم لاس او د هغې نه بیعت وکړه او د هغې چې کوم دی په لوی لوی شاګردانو او په لوی لوی مریدانو کې هغه شمار کړی شو. نو ګوره داسې تقوا داسې صبر په یو ځل چې کوم دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روان دی په لاره باندې په لاره روان دی نو یو کس ورته کنځلې کوي لګیا دی کنځلې ورته کوي چې ستا داسې وکړمه ستا داسې وکړمه ستا دا چل دی هغه سمې کنځلې ورته وکړې که نه. نو د دې دواړو لار چې کومه وه بیا جدا کېده چې کله جدا او دا امام ابو حنیفه په لار باندې خاموشه روان دی هېڅ ورته نه وه کنځلې به چا پورې نښلي خو نه روان دی داسې چې کله لار جدا کېده نو دا چوک چې کله راورسېد نو په هغې کې ورته ودرېد وی اوس خو زما او ستا لار جدا کېږي زما او ستا لار جدا کېږي او ستا په زړه باندې به نورې کنځلې هم پاتې شي زه به دنه لاړ شم کور ته. نو په زړه چې څه دي هغه ټول راته ووایه هسې نه چې زه کور ته لاړ شم ته خپل کور ته لاړ شي او په زړه دې څه پاتې شي او ته بیمار نه شي ناجوړه نه شي د دې غم د وجې چېرې زما په زړه خو دا پاتې شو. داسې صبر داسې تقوا داسې پرهیزګاري په دغه خلکو کې وه داسې معاشره جوړه شوې وه. رسول الله مبارک داسې معاشره جوړه کړې وه چې یو صحابي نه به غلطي وشوله نو هغه به پخپله راغی او رسول الله مبارک ته به یې وفرمایل چې د الله رسوله زما نه دا غلطي شو ده او ته چې کوم دی په ما باندې حد جاري کا ته ماله سزا راکا. نو رسول الله مبارک یو صحابي راغی داسې رسول الله مبارک ته داسې وي رسول الله مبارک ورته ته زما څه 5 منځونه وکړه 5 منځونه د رسول الله مبارک څه وکړه وی ها اوس را باندې حد جاري کا وی نستا کومه خطا چې وا دومره غټه نه وه هغه په دې 5 منځونو سره څه شو ده معاف شو ده. داسې معاشره رسول الله مبارک جوړه کړې وه داسې شخصیت هغه تیار شوي د دغه خلکو په نهج باندې د دغه خلکو په طریقو باندې به زندگی تیرول پکاري او په زړه کې به همیشه دپاره دا ساتو چې کوم یو کار کوو که هغه دنیاوي دی او که اخروي دی که اجتماعي دی او که انفرادي دی په هر وخت کې به دا ساتو دا به قایم لرو په زړه کې چې زما سره هر وخت کې الله تعالی سره موجود دی او ماته ګوري دا الله تعالی دا لویه کیمره په ما باندې څه ده پټ ده او دغه ویډیو به ماته بیا د قیامت په ورځ باندې څه کېږي ماته به ښودلی کېږي. نو د دغې نه چې کوم دی ځان ساتل پکار دي داسې کار چې هغه انسان چې کوم دی د دین مخالف کاری د شریعت مخالف کاری د هغې نه ځان ساتل پکار دي او په هر وخت کې د انسان په زړه کې دا لازم دا خبره پکار ده چې ماته الله ګوري او د الله تعالی نه ویره پکار ده. په دې باندې به عمل کوو که نه الله تعالی دې مونږ او تاسو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد